بلتستان الیکشن کال 2020 ګلګت بلتستان کې د قانون ساز اسمبلی په درش نشستونو د پولینګ عمل تر سره شوی دی. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو د راتلو سلسله عموم جاری ده. د جی بی 11 خرمنګ حلقه کې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار امجد زیدی 15802 اوټونو اغستو سره بری ترلاسه کړی دی. د پاکستان پیپلز پارټي په دویم او نون لیگ په دریم نمبر دا غوي امیدواران موجود دي. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په ځینې نشستونو آزاد امیدوارو ته هم برې ترلاسه دی. اوسه پورې د نتیجو سلسله جاری ده. دغه غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې دي. دا وخت مونږ سره گلزار شگری مقامی صحافی پر ٹیلیفون لائن موجود دے. آغی نبا حال حوال اخلو. جی گلزار شگری سے تفصیلات دی. گلزار شگری صاحب بتائیے گا، اس وقت آپ گلگت بلتستان میں موجود ہیں، آپ مقامی صحافی ہیں، ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ. کیا کہیں گے الیکشن کے حوالے سے اور جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجے سامنے آ رہے ہیں اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کس پارٹی کا پلڑا باری ہے؟ جی ہاں، گلگت بلتستان کے 23 نشستوں پر پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے. شگر میں کل 70 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے تھے، جن میں 16 انتہائی حساس اور 22 حساس پولنگ اسٹیشن تھے. اب تک غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے راجہ اعظم خان پہلے، پیپلز پارٹی کے عمران ندیم دوسرے اور مسلم لیگ نون کے طاہر شبیر تیسرے نمبر پر موجود ہیں. پولنگ اسٹیشن میں اس الیکشن میں ٹرن آؤٹ بہت زیادہ تھا، خصوصاً خواتین کا ٹرن آؤٹ بہت زیادہ تھا. چونکہ شدید سردی تھی، بالائی علاقوں میں بارش اور برفباری بھی ہو رہی تھی، تاہم اس کے باوجود ووٹرز خصوصاً خواتین ووٹرز گھروں سے نکل کر ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ اسٹیشن پر پہنچ گئے، جو انتہائی شائن بات تھی. جی بہت شکریہ گلزار شگری ہمیں معلومات دینے کے لیے. او دا وخت څنګه چې تاسو ته معلومه ده وخت په وخت به مشرق ټي وي تاسو د ګلګت بلتستان د دغه الیکشن د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو نه خبري او مونږه کوشش دا کوو چې لازه په لازه د دغه ځای صورتحال نه هم مونږ تاسو خبر کو. نن ټول ورځ د ګلګت بلتستان د الیکشن دوران مونږه لازه په لازه تاسو خبر کړي چې کله غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې مخې ته راځي نو پاغې باندې به هم مونږه خبرې کوو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده د مشرق ټي وي په هر لحاظ سره او چې کله هم داسې اهم او خاص موقع راشي نو خصوصي خبرونه خوري. دا هم د ګلګت بلتستان د الیکشن متعلق او بیا په تیره د دغه الیکشن د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو مطابق د خصوصي خبرونه به تاسو ګوري. په دې کې دا وخت مونږ سره د مشرق اخبار چیف ریپورټر او د مشرق ټي وي ډایرکټر نیوز عرفان خان په مونږ سره په سټوډیوز کې موجود دی. عرفان صاحب لومبه خو تاسو ډیره مهرباني چې تاسو مونږ له وخت راکو، دا وخت مونږ سره په دې خبرونه کې موجود یې. لومبه سوال به د ګلګت بلتستان د الیکشن متعلق زما دا وي چې په کال 2009 کې کوم لومبه الیکشن دغلته شوی نو پاکستان پیپلز پارټي دغلته کې اکثریت ترلاسه کړی او په وفاق کې هم دغه حکومت هم دغه شانته په کال 2015 کې د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت په وفاق کې او دغلته کې اکثریت ترلاسه کړی. دا وخت د پاکستان تحریک انصاف حکومت د څه غنی چې دغه روایت به برقرار پاتې کیږي کنه؟ مننه خیست رحمان. چې کوم غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجې دا وخت را روان دي او کوم په درشت نشستونو باندې انتخابات شوي دي او د هغې دا وخت شمیره روانه ده، نو غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه دا وخت کې پاکستان تحریک انصاف ته په 9 نشستونو باندې برتری حاصله ده. یعنی 9 داسې نشستونه دي چې په هغې باندې د پاکستان تحریک انصاف امیدواران په ګټه کې دي او هغوی مخ کې دي. 15 یا شپږ نشستونه داسې دي چې هلته د پاکستان پیپلز پارټي هغوی ته بری ترلاسه دی او د هغوی امیدواران د نورو پارټو د امیدوارانو په مقابله کې هغه مخ کې دي. د پاکستان مسلم لیگ نون په یو 2 حلقو باندې د متحده وحدت المسلمین یو 2 امیدواران په حلقو باندې مخ کې دي او دغه شانته آزاد 2-3 امیدواران چې دي نو هغوی هم مخ کې دي د پارټو په نسبت د نورو امیدوارانو په مقابله کې. ښکاري دا چې کوم دغه ابتدایي نتایج را روان دي نو ښکاري داسې چې د تیرو وختونو یعنی د تیرو 2 ځلو چې کوم انتخابات شوي دي هغه روایت به یو ځل بیا برقرار وساتلی شي. د وینا مقصد دا
چې په کال 2009 کې کله په ګلګت بلتستان کې انتخابات شوه نو دلته حکومت د پاکستان پیپلز پارټي او هغوی الته بره ترلاسه کړو او بیا الته هغوی حکومت قائم کړو. د کال 2015 د انتخاباتو موږ ذکر کوو نو دلته د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت او الته هم مسلم لیگ نون په اقتدار کې راغلی او هغوی بره ترلاسه کړو. که زه لږ ډیټیل سره ذکر وکم چې په کال 2009 کې د ګلګت بلتستان په دغه سلیرو شو حلقو باندې کوم انتخابات شوه نو په هغه کې د پاکستان پیپلز پارټي 14 نشستونه ګټلي. په 14 نشستونو باندې پاکستان پیپلز پارټي کامیابی ترلاسه کړې و او په هغه کې د سکردو چې څومره د هغه 15 حلقې دي په ټول حلقو باندې پیپلز پارټي کلین سویپ کړو. هغه ټولې حلقې د سکردو هغه پاکستان پیپلز پارټي ګټلې وي. دغه کال 2009 انتخابات چې په هغه کې د جمعیت العلماء اسلام 2 سیټونه ګټلي، پاکستان مسلم لیگ قاف 2 سیټونه ګټلي، پاکستان مسلم لیگ نون هم 2 سیټونه ګټلي، د بلوارستان نېشنل فرنٹ یو سیټ ګټل او د ام کیو ایم چې نو هغه هم یو سیټ ګټل. او خو چې د کال 2015 انتخابات کېدل او کله موږ وکتل چې پاکستان پیپلز پارټي هلته 15 کاله په اقتدار کې پاتې شو نو هغه د بدترین شکست شو او د کال 2015 په انتخاباتو کې پاکستان پیپلز پارټي صرف یو نشست یو سیټ وګټلو. یعنی په کال 2009 کې چې کومه پارټي 14 نشستونه ګټي هغه په کال 2015 کې یو نشست وګټو نو دغه هغوی غټ بیلات او غټه ناکامي و چې مخې ته راغله. او باغی کې هم بیا د پاکستان مسلم لیگ نوم چې کوله 2 سیټونه ګټي په کال 2009 کې نو په کال 2015 کې هغوی الته 14 سیټونه ګټي او چې دوه کوم حکومتونه جوړ شوي دي نو هغوی ته د اتحادي جماعتونو یا د خلکو ضرورت نه دی مخې ته راغلی او هغوی خپل اکثریت سره حکومت جوړ کړي. که موږ د ووټونو د شمیرې ذکر وکړو چې هغه وخت کې سره پاسه 6 لکه رجسټرډ ووټرز په ګلګت بلتستان کې او د کال 2009 چې کوم انتخابات شوه څومره امیدواران د ټولو حلقو د پاکستان پیپلز پارټي څومره امیدواران ولاړو نو هغوی ټوټل ووټونه اغوستي 98164. یعنی موږ دا ویلی شو چې په ګلګت بلتستان کې په کال 2009 انتخابات کې د پاکستان پیپلز پارټي ووټ بینک 98164 کم چې د ټولو نه زیاتو. عرفان صاحب تاسو سره به زموږ خبرې اترې روانې وي خو دا وخت د ګلګت بلتستان پخوانی وزیر اعلیٰ سید مہدی شاہ موږ سره پر ٹیلیفون لائن موجود دے دوی سره به هم لګي خبرې وکړو. سید مہدی شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ سابقہ وزیر اعلیٰ ہیں گلگت بلتستان کے، کیا کہنا چاہیں گے الیکشن کے جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج سامنے آ رہے ہیں اپنی پارٹی کے حوالے سے اور خاص طور پر اپنی پوزیشن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ مونږ کوشش کوو چې د ګلګت بلتستان پخوانی وزیر اعلیٰ سید مہدی شاه یو وارې بیا په ټلیفون لاین ځان سره په دې خپرونه کې شریک کړو. هغې نه تپوسونه مو وکړو چې په ګلګت بلتستان کې څه صورتحال دی او دا وخت غیر حتمي او غیر سرکاري نتیجې چې کومې را روانې دي په هغې هکله ورسره هم خبرې وکړو. دا وخت مونږ سره په سټوډیوز کې د مشرق اخبار چیف رپورټر او د مشرق ټي وي ډایرکټر نیوز عرفان صاحب مونږ سره نیغ په نیغه موجود دی، دوی سره خبرې اترې زمونږ روانې دي. عرفان صاحب مونږ دا موازنه خو کا چې کوم پارټي په اقتدار کې وي یعنی وفاقي حکومت کې وي یا نور په پنجاب کې د هغوی حکومت وي نو هغې چې کوم دی ګلګت بلتستان کې دا یو روایت پاتې شوی دی چې که د کال 2009 الیکشن ګورو نو هغه ټایم کې چې کومه پارټي وه هغې په ګلګت بلتستان کې ګټلې وه همدغه شانتې بیا په کال 2015 کې هم وجوهات څه وي چې کله مقتدره پارټي ګټي لکه د دې شاته خامخا دغه خلک به همدا سوچ کړي چې وفاقي حکومت دی نو موږ دپاره به څه هم کړي. دغه بنیادی خبره دا ده چې یو 2-3 ورځې مخکې کومه خبره مخې ته راغله چې تحریک انصاف په اقتدار کې دی او هلته هغوی غنم راوړل، غنیمې تقسیمول، نو خلکو ته یو قسم لالچ ورکو چې هغه د هغوی په ووټ باندې اثرانداز شي یا هلته هغوی د خلکو همدردي حاصله کړي چې هغوی د دوی لپاره ښه کار کوي. خو بیا چې پرایم منسټر عمران خان صاحب تللی نو باقاعده هغه اعلان وکړو چې ګلګت بلتستان هغه موږ د هغې ځان ته یو اعلان وکړو د عبوري صوبې په صورت کې او بیا داسې هغه کې چې د پاکستان تحریک انصاف کوم حکومت دی نو هغې هلته ډېر زیات مراعات کوي او تېرو وختونو کې چې کوم دوه حکومتونه تېر شوي دي هغوی څه هم نه دي کړي. خو دغه چې کوم روایت چې دی نو هغه به دغه اعلانونو باندې به زما نه خیال چې شي دا به همیشه کېږي چې تاسو ما کوم د ووټ بینک خبره کوله نو هغې کې د پیپلز پارټۍ چې په هغه وخت کې ووټ بینک و د 98164 ووټونو نو په کال 2015 انتخابات کې هغه راغی یو کم او یو زرو ته او په دې کې 30,000
نه سوا یا تاسو ویل شي چې کم ډیر زره ووټونو کمې راغې یعنی پیپلز پارټي خپل ووټ بینک چې نو هغه الته بیلو. بیا کوم د مسلم لیگ نون خبره کوو د مسلم لیگ نون په کال 2009 کې چې کوم د هغوی ووټ بینک هغه 51347 خو د کال 2015 انتخابات چې هغوی خپل ووټ بینک رسولی 1,24,000 ته او هغوی 2,000 په خپل ووټ بینک کې اضافه کړې وه. تحریک انصاف موږ ذکر کوو د کال 2009 کې د هغوی موږ د ډیټیل ملاو نشو د امیدوارانو او چونکې هغوی دلته د الیکشن نه بایکاټ کړی او بیا د کال 2015 کې د پاکستان تحریک انصاف کم ووټ بینک مخې ته راغلی نو هغه 41,555 صحیح. خو چې کوم د 2015 انتخاباتو نو په هغه کې تحریک انصاف یو سیټ ګټلی او کوم ځای کې چې مسلم لیگ نون 14 سیټونه ګټلي. اوس مهمه حلقې الته دي او په هغه باندې ټاکره روانه ده او دغه یو روایت هم چې تیر وختونو کې د پاکستان پیپلز پارټي کم ګڼل کېدو یا د هغه نه کلین سویپ کړو د سکردو څومره نشستونه دي 15 یا شپږ د هغه نشستونه دي نو د کال 2015 الیکشن کې هغه ټول بیللیو. بالکل صحیح. یقینا چې څنګه تاسو خبرو نو د دې اهم حلقو بیا په تیر هغه حلقې هم چې کم د ډېرې زیاتې اهمې ګڼلې شي کومونه چې بیا د سابقه دورونو کې یعنی په کال 2009 کې او کال 2015 کې چې کوم امیدوارانو ګټه ترلاسه کړې وه نو په کال 2009 کې هم د یو حلقې نه وزیر اعلی منتخب شوی او بیا چې کله کال 2015 الیکشن کېدو نو په هغې کې هغه وزیر اعلی ډېر کم ووټونه اخیستي وو نو د دغه اهمو حلقو متعلق به څه وایي؟ د کې یو چې کومه حلقه وه د کال 2009 هغه وه د سکردو او سکردونه چې کوم د کال 2009 انتخاباتو کې د پاکستان پیپلز پارټي په ټیکټ باندې کامیابی بیا ترلاسه کړې وه او بیا هغه وزیر اعلی جوړ شو سید مهدي شاه صاحب نو هغه د حلقې LA7 سکردو 1 نه په هغه ټایم کې 6,697 ووټونه اخیستي چې کوم د ګلګت بلتستان الیکشن کمیشن د هغې په ریکارډ باندې راغلي دي 6,697 ووټونه هغوی اخیستي د سکردو دغه حلقې نه سکردو 1 نه او هغوی بیا وزیر اعلی منتخب شوي. خو چې کله هغوی د دغه صوبې وزیر اعلی او د هغې باوجود چې کله بیا الیکشن کېدو ظاهر خبره ده چې وزیر اعلی منتخب شي نو هغه ته زیات اختیار او کارونه هم زیات کوي نو په دې وجه موږ هم دغه سیس ډسکس کوو چې دغلته کې د خپل وزیر اعلی شپ دوران یا چې کله هغه ته دغه یو اهمه څوکۍ په لاس ورغلی وه نو ظاهره خبره ده چې کار زیات کړی په کار دی چې هغوی زیات وټونه ترلاسه کړی هغه شانتې ونی شو او چې کوم بیا الیکشن کېدو نو په هغې کې بیا پاکستان پیپلز پارټي دغه د سکردونه چې کوم څومره حلقې دي چې په ټولو باندې سیټونه ګټلو نه صرف هغه ټول حلقې وبیللې بلکې دغه پخواني وزیر اعلی مهدي شاه صاحب هم خپل حلقه وبیلله او کوم ځای کې په 2009 کې هغه 6,697 ووټونه اخیستي په کال 2015 کې هغه 2,709 ووټونه واخیستل یعنی 3,988 ووټونو د هغه په هغې کې کمې راغې. وجوهات څه عرفان صاحب د دې خبرې یقینا چې کوم هغې خپل وخت تیر کړی نو خلکو لپاره به هغه شانتې کارونه نه کړي خلک د هغوی نه هغه شانتې خوشحاله نه و. تاسو ما یو دویم خبر وکړله چې دلته کوم د چا کومې پارټۍ حکومت یې کومه پارټي په اقتدار کې نو هغې هلته هم بیا سیټونه زیات ګټي. اوس چې کوم غیر سرکاري نتیجې را روانې دي او کوم د موجوده الیکشن خبرې کوو په هغې کې هم دغه ظاهرېږي چې دغه روایت به برقرار پاتې شي اگر چې کوم روایت برقرار ساتلی دی پاکستان پیپلز پارټي هغوی سیټونه زیات ګټلي پاکستان مسلم لیگ نون د هغې نه هم زیاتو ګټل ضروري نه ده چې پاکستان تحریک انصاف هم هغه شانتې 14 سیټونه وګټي خو ښکاري دا ظاهرېږي دا امکان دا دی چې کومې نتیجې را روانې دي په هغې کې پاکستان تحریک انصاف ته برتري ترلاسه ده تر دې دمه پورې چې کوم 30 نشستونه دي په هغې کې د پاکستان تحریک انصاف 9 امیدواران په کوم حلقو ولاړ دي هغه مخکې دي او چې کوم یو رزلټ موږ سره وختي راغی نو په هغې کې د پاکستان تحریک انصاف یو امیدوار کامیابي ترلاسه کړی هم دا هغوی یو سیټ ګټلی دی نو ظاهري کې دا چې دغه روایت به بیا برقرار وساتلی شي. بالکل صحیح. عرفان صاحب تاسو به موږ سره موجود یې دا وخت موږ سره په ټیلیفون لاین باندې مقامی صحافي د گلگت بلتستان علی انجم نیغ په نیغه موجود دی سره به خبر اترې کوو. علی انجم صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. بتائیے گا غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج سامنے آ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ. غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. سکردو حلقہ 1 GVLA7 اس کی اگر ہم بات کریں تو یہ کافی اہم اور کافی سخت حلقہ سمجھا جاتا ہے. یہاں پر سابق وزیر اعلیٰ سعید مہدی شاہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار راجہ زکریہ خان مقبون اور سابق سینئر صوبائی وزیر حاجی اکبر تابان کا یہ حلقہ انتخاب ہے. یہاں سے 30 میں سے 19 پولنگ اسٹیشنز کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ موصول ہو چکا ہے جس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے راجہ زکریہ خان مقبون جو ہے
3,477 ووٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے امیدوار سعید مہدی شاہ جو ہے وہ 2,647 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کے حاجی اکبر صاحبان نے 889 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اگر ہم GBLA 11 کھرمن کی بات کریں تو وہاں پر 27 پولنگ اسٹیشن کا غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ موصول ہمیں ہوا ہے۔ اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار امجد زیدی نے 4,699 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ آزاد امیدوار محسن رضوی نے 1,343 ووٹ حاصل کیے ہیں، آزاد امیدوار اقبال حسن نے 1,225 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ نیاز علی کے 512 ہیں اور شجاعت حسین کے 575 ووٹ ہیں۔ یوں GBLA 11 کھرمن میں ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی واضح برتری دکھ رہی ہے، جبکہ GBLA 24 گانچے 30 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے انجینئر اسماعیل نے 6,206 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل پاکستان تحریک انصاف کے سعید شمس الدین نے 5,361 ووٹ حاصل کر لیے۔ یوں یہاں پر واضح جیت ہمیں جو ہے پاکستان پیپل پارٹی کی نظر آ رہی ہے، جبکہ سکردو حلقہ 3 کی اگر ہم بات کریں تو سکردو حلقہ 3 سے بھی نتائج موصول ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ GBLA 9 سکردو 3 سے 34 اسٹیشنوں کا غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ ہمیں موصول ہو چکا ہے، جس کے مطابق وزیر سلیم جو کہ آزاد کینڈیڈیٹ ہیں وہ 5,117 ووٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر ہمیں نظر آ رہے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل حاجی فدا محمد ناشاد جو ہے وہ 2,712 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر دکھائی دے رہے ہیں، اور وہاں سے بھی ابھی نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ جبکہ اگر ہم GBLA 10 سکردو 4 کی بات کریں اور وہاں کے 32 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ابھی تک ہمیں موصول ہو چکا ہے، جس کے مطابق آزاد امیدوار راجہ ناصر علی خان جو ہے وہ 3,559 ووٹ کے ساتھ آگے نظر آ رہے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر حسن جو ہیں وہ 1,740 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ علی انجم صاحب، اتنے تفصیل سے آپ نے ہر ایک حلقے کے حوالے سے ہمیں بتایا۔ بتائیے گا اجتماعی طور پر کس پارٹی کا پلڑا بھاری ہے اس وقت، جو غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج سامنے آئے، اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈویژن میں 9 انتخابی حلقے ہیں اور 9 انتخابی حلقوں میں اس وقت کھرمن میں ہمیں کافی حد تک واضح نتائج ہمیں ملے ہیں PTI کے جتنے کے، جبکہ ہم گانچے 3 کی بات GBLA 24 گانچے 3 کی بات کریں تو وہاں پر انجینئر اسماعیل جو کہ پیپل پارٹی کے امیدوار ہیں ان کی واضح جیت نظر آ رہی ہے، جبکہ حلقہ 1 سکردو کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر راجہ زکریا کی کافی لیڈ ہے۔ یوں 2 سیٹیں ابھی تک ہمیں جو کنفرملی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی نظر آ رہی ہے، جبکہ 1 سیٹ جو ہے وہ کنفرملی ہمیں پاکستان پیپل پارٹی کی نظر آ رہی ہے، جبکہ باقی حلقے ہیں وہاں سے بھی نتائج موصول ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ جبکہ جو آزاد امیدوار ہیں 2 حلقوں میں، آزاد امیدواروں کی پوزیشن بھی کافی مستحکم دکھائی دے رہی ہے، اور یہ کہنا کافی مشکل ہوگا کہ کون سی جماعت کتنی سیٹیں لے پاتی ہے۔ آزاد امیدواروں کی پوزیشن بھی کافی مستحکم دکھ رہی ہے، جبکہ 2 نشستوں پر ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی واضح اکثریت دکھائی دے رہی ہے، جبکہ 1 حلقے میں ہمیں پاکستان پیپل پارٹی کی واضح اکثریت دکھائی دے رہی ہے۔ علی انجم صاحب یہ بتائیے گا کہ وہاں پر 5 سال جس پارٹی کی حکومت تھی، گزشتہ 5 سال اس نے گزارے ہیں، کن کن حلقوں پہ ان کے امیدواروں کی پوزیشن مضبوط ہیں، یا آیا پھر کسی بھی حلقے سے ان کے امیدوار اس پوزیشن میں نہیں ہیں، اور جو سابقہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں اس کے حلقے کی کیا پوزیشن ہے؟ جناب آپ کا عرض کرتا چلوں، اس سے قبل پاکستان مسلم لیگ نون کی یہاں پر حکومت تھی گلگت بلتستان میں، اور 2009 کے انتخاب میں پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آئی تھی۔ سابق وزیر اعلیٰ سعید مہدی شاہ جو ہے پہلے گلگت بلتستان کی وزیر اعلیٰ تھے، اس کے بعد حافظ حفیظ الرحمان کی قیادت میں نون لیگ کی حکومت بنی، اور نون لیگ کی حکومت کی اگر ہم بات کریں تو نون لیگ کے دور اقتدار میں گلگت بلتستان میں بڑے میگا پروجیکٹس بھی ہوئے، نئے اضلاع کے قیام کا عملی طور پر وہ کام بھی ہوا، جبکہ گلگت سکردو روڈ سمیت بلتستان یونیورسٹی بھی یہاں پر بنی۔ لیکن اگر ہم بلتستان ڈویژن میں دیکھتے ہیں نون لیگ کے امیدواروں کی پوزیشن تو ہمیں کافی غیر یقینی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ نون لیگ کے جو امیدوار ہیں وہ خاطر خواہ جو ہے کامیابی حاصل نہیں کر پائے، گو کہ ان کا ووٹ بینک کافی زیادہ تھا لیکن اس کی پوزیشن اس بار نظر نہیں آئی۔ جبکہ اگر ہم پیپل پارٹی کی بات کریں تو پیپل پارٹی نے بھی اپنے دور اقتدار میں گورننس آرڈر کے ذریعے گلگت بلتستان کو بااختیار
तैयार किया, गिलगित बल्तिस्तान में इदारों का क़याम अमल में लाया गया, और साथ साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने एक बेहतरीन मुहिम यहाँ बल्तिस्तान बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में चलाई। लगभग 24 रोज तक उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में क़याम किया और चप्पा चप्पा गाँव गाँव जाकर इन्होंने इलेक्शन कैंपेनिंग की। लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं बल्तिस्तान डिवीजन में नताइज जो है इस हवाले से हौसला अफजा नहीं है। अली अंजुम साहब, अवामी उसकी बात करें, तासुरात की अगर बात करें तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में काम किए हैं, अगर मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, काम किए हैं, तो फिर ये जो लोगों का रुझान है 5 साल बाद दूसरी तरफ क्यों चला जाता है? ये मैं कहूँगा अलमिया है गिलगित बल्तिस्तान में कि मरकज में या वफाक में जिसकी हुकूमत होती है तो उसकी तरफ लोगों का झुकाव बहुत ज्यादा होता है। ये हमने 2009 में देखा जब वफाक में पीपल पार्टी की हुकूमत थी, तो गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत मिली, और 2015 में जो इंतखाबात हुए उसमें मरकज में चूंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो लोगों का झुकाव जो है मुस्लिम लीग नून की तरफ रहा। इस बार ये तवक्को जाहिर की जा रही थी कि मरकज से जरा हट कर लोग वोट देंगे, लेकिन ये तवक्को जो है पूरी तरह उम्मीदों पर ना उतर पाए यहाँ के लोग। और चूंकि वफाक की तरफ यहाँ के लोग देखते हैं, वफाक से चूंकि फंड्स का मामला होता है, और यहाँ के लोगों का ये मानना है कि अगर हम हुकूमत के साथ रहते हैं या वफाक में जिसकी हुकूमत है उसके साथ अगर हम देते हैं तो डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगी। और साथ साथ पीपल पार्टी और नून लीग की तरफ से पहले ही खदशात का इजहार किया जा रहा था कि इलेक्शन कैंपेन के लिए वफाकी वज़रा आए, उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर ऐलानात भी किए जिसमें गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी शोबा देने का ऐलान था, उसके अलावा मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान हुआ, और उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा इलेक्शन से कबल की ऐलानात के बाइस इलेक्शन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के खदशात दोनों बड़ी पार्टियों की तरफ से यहाँ पर सुनने को मिले, लेकिन अब चूंकि वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो लोगों का झुकाव जो है अमूमन वफाक की तरफ ही होता है। बहुत शुक्रिया अली अंजुम साहब, आप मकामी सहाफ़ी हैं, मशरिक टीवी को वक्त देने के लिए और हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। यकीनन चे सिंह द गिलगित बल्तिस्तान द इलेक्शन मुतालिक मुंगा लाजा पलाजा तासु खबरों नोमदा का शांति द गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजों नोमम वक़ प वक़ लाजा पलाजा मुंगा तासु खबरों सिंह चे मुंगा द गिलगित बल्तिस्तान द सदी रिश्ते में हल्की खबर को नु पता कि उमम द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहम्मद इस्माइल पशपक जरा शपक सवा दो टुनो कामयाबी तर ला सकड़े द गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा दा कम चे द मशरिक टीवी ने दा वक्त नेक पने गमुंगा तासु लदरको हल्का दा GBLA सदी रिश्ते और द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहम्मद इस्माइल शपक सवा दो टुनो सरा कामयाबी तर ला सकड़े द पद्वेम पोजीशन सैयद शमसुद्दीन कम ताल्लुक चे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरा दा 15,300 योश पे तो उठुनु सरा दे पद्वेम नंबर दे गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजों रातलो सिलसिला शुरू दा द गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन और ब्या पतेर तेरा दगा इलेक्शन नपस द गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजों द रातलो सिलसिला द मशरिक टीवी दगा खसूसी खबरवना और ब्या पतेर तेरा द सहारा दा से वक्त प वक्त द अपडेट्स चेकम सिलसिला दा दगा द जंजीर मुख्तलिफ कड़े वक्त प वक्त मुंगस्तासु पमक के उड़ा देखो द गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन चेकम दे पदे वजो अपडेट ज्यादा अहम दे चियो तरफ ता द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत दे अग हुकूमत कम चे पतेर वक्त के दी पार्टी अपोजिशन के पाते शवे और ढेर ज़्यादा नाराबाजी द कंटेनर पर जरिया द धरनों पर जरिया इख्तिदार तरातल और ब्या द इख्तिदार त दरातलो न पस द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दगा शांत नूर चे सुमरोमम द अपोजिशन पार्टी दी अगुई हुकूमत ता सख वख वर्कोलो द पारा द डेमोक्रेटिक मूवमेंट चे कम यो बुनियादी इत्तेहाद वागई जोड़ को पतेर वक्तुनो के इमदाद से इत्तेहादुन जुड़ शिवी दी कम ची हुकूमत ता टफ टाइम वर्कड़े दे द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दगा शांत द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चे कम मशरान दी कयो तरफ द PMLN मरियम नवाज द नोबल तरफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेकम जमुंगा द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन दे शरीक बिलावल भुट्टो जरदारी आगोम चेकम दे दखल तक उगत कैंपेनों को और सरा द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कम वाकमनान दे अगुम दखल तक उगद मुहिम चलो आगे न पस डेर प अमन्नाक तरीका द इलेक्शन द मरहलो ममसर तो रसीदा द खसूसी ट्रांसमिशन द गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन काल 2000 और बाद गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजों रातलो सिलसिला दिन ब वक्त पौख मुंग तासु खबरों द खसूसी परवन तासु का तेश ये वड़ा शान दमाग लो आगे न पस भी आराजू मुंग सरों से।
جی یو وارې بیا هرکلې د ګلګت بلتستان د قانون ساز اسمبلی دپاره چې کوم الیکشن نن ترسره شو د هغې متعلق خصوصي خپرونه د مشرق ټي وي نه تاسو نیغ په نیغه ګورئ او د ګلګت بلتستان الیکشن متعلق او بیا په تیره د غیر حتمي او غیر سرکاري نتیجو متعلق مونږه لازه په لازه تاسو خبرو څنګه چې مونږه د سحر داسې د الیکشن دوران چې کله پولینګ کېدو لازه په لازه تاسو خبر کړئ همدغه شانتې اوس غیر حتمي او غیر سرکاري نتیجې هم د مشرق ټي وي نه نیغ په نیغه د پوره دنیا د نن چې څومره زمونږ کتونکي دي هغوی کتې شي د ګلګت بلتستان الیکشن په دې وجه هم ډېر زیات اهم دی چې یو طرف ته د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی او بل طرف ته د پاکستان پیپلز پارټۍ پاکستان مسلم لیگ نون او بیا په تیره د جمعیت علماء اسلام او نورو سیاسي ګوندونو په شریکه یو موومنټ یو اتحاد جوړ کړی دی د پاکستان ډیموکریټک موومنټ په نوم باندې او دا وخت د ګلګت بلتستان د نن الیکشن دپاره دوه اهمې پارټۍ د پاکستان ډیموکریټک موومنټ پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي پورزمه دي او یقینا چې غیر حتمي او غیر سرکاري نتیجې هم را روانې دي د صحافیانو متعلق او دغه ځای کې چې کوم خلک موجود دي د هغوی مطابق چې کوم مونږ ته اپډیټس را روان دي نو په پرامنه طریقه باندې الیکشن ترسره شو د اپوزیشن پارټو دا ډخه د ټګې ټورې الزامونه د شروع نه لګېدل اوس هم دا سلسله جاري وي ولې بل طرف ته د پاکستان تحریک انصاف حکومت چانسز چې کم دی خلک زیات څرګندوي خو بهرحال دا وخت موږ سره په سټوډیو کې د روزنامه مشرق رپورټر او د مشرق ټي وي سینیئر اینکر محمد فهیم نیغ په نیغه په سټوډیو کې موجود دی نو به خو تاسو ډیره زیاته مهرباني چې تاسو موږ له وخت راکو او موږ سره شریک شوي په دې خصوصي خپرونه کې د ګلګت بلتستان د قانون ساز اسمبلی الیکشن او بیا په تیره په امنناکه طریقه د دې سر ته رسېدل مختلف ابزرورز صحافیان او د کیمرې سترګې دغلته موجودې دي دا وخت نو څه ګڼئ چې دا الیکشن کم ترسره شو په دې کې د چې کم زموږ ریپورټرانو د هغې د وینا مطابق 80% نه کم ټرن آوټ هم مخې ته رالو موسمي حالات هم لږ سخت شو اچانک چې کم د غریزو علاقو کې د وور ورېدل د باران ورېدو سلسله نو څه ګڼئ اوورال دا وخت چې کم څنګه سابقه دورونو کې یو روایت پاتې شوی دی چې مقتدره پارټي چې کم دی ګټي الیکشن پکې ګټه پکې ترلاسه کوي نو دې ځل د پی ټی آی چانسز ته په کم نظر ګوري او بیا په تیره څه ګڼئ چې کومه پارټي به دې ځل د خلکو ووټونو ترلاسه کولو کې کامیاب شي بسم الله الرحمن الرحیم خاصه څه ذکر کوو چې دا ځل د مونږ د دریم د ګلګت بلتستان چې کوم قانون ساز اسمبلی ده د هغې دریم انتخابات کېږي لګیا دي کوم خصوصي سټیټس و ګلګت ته هغه د پیپلز پارټۍ حکومت ورکړو او د هغې نه پس بیا کال 2009 کې پهلني انتخابات شوي په دغه سیمه کې او د هغې نه پیپلز پارټۍ حکومت جوړ کړو بیا هغې نه پس مونږ کتل چې کال 2015 کې دویم انتخابات وشو او هغې کې بیا پی ایم ایل این کوم چې د وفاق حکومت و نو د هغې حکومت جوړ شو چې مونږه لږ غونته کې خپل ماضي وګورو نو چې کله هم یو پارټي په وفاق کې په حکومت کې وي نو ګلګت بلتستان او سره بیا آزاد کشمیر کې هم د هغې پارټۍ چې کوم امیدواري هغه ګټي او حکومت جوړوي او که اوس هم مونږه ګورو چې کوم دریش حلقې دي یو حلقه باندې الیکشن نه کېږي لګیا دی اخوا یو امیدوار چې هغه په حق رسېدلی دی نو څلېرویشتو کې بعد دریش حلقو باندې الیکشن کېږي چې کوم دی نه مخکې الیکشن شو هغې کې پاکستان مسلم لیگ په څلېرویشتو کې 14 سیټونه ګټلي وو لکه تقریبا 2/3 اکثریت هغوی ته میلاو شوی و او دې ځل هغوی لږ کمزورې ګراونډ باندې دي دومره ښه صورتحال تر اوسه پورې د هغوی نه دی 18 امیدواران هغوی میدان ته کوز کړي دي څلېرویشتو کې 6 سیټونه هغوی د الیکشن نه اول بیدل ولې چې په هغې باندې هغوی ډېر امیدوار شته دی نه او چې کوم احسان اقبال صاحب طرف نه بیان راغلی و نو 18 امیدواران د هغوی په میدان کې دي نو که هغې حکومت جوړول غواړي نو د هغې 18 کې به 14 خامخا ګټي علي به دوی حکومت جوړي کوم چې دا ګران کار دی بهرحال چې کوم تر اوسه پورې رزلټ را روان دي تاسو هم مسلسل لګیا رزلټ ورکوی لګیا عرفان صاحب هم دلته ناست و هغه هم رزلټ ورکړه چې دریشو کې په 9 باندې پاکستان تحریک انصاف د وخت کې لیډ کوي لګیا ده د هغوی چې کوم امیدواران دي د هغوی ووټس ډېر زیات دي بیا هغې نه پس چې 6 داسې حلقې دي چې هغې کې پاکستان پیپلز پارټي هغه لیډ کوي لګیا ده او ورسره په 2 حلقو باندې پاکستان مسلم لیگ نون لیډینګ پوزیشن کې دی او په یو حلقه باندې مجلس وحدت مسلمین MWM چې کوم پارټي ده د هغې امیدوار دی وخت کې لیډ کوي لګیا دی تقریبا 3 امیدواران چې دي هغه درې حلقې چې کوم دی خو آزاد امیدوار لیډینګ پوزیشن کې دي یو حلقه پاکستان تحریک انصاف تر اوسه پورې
چې کوم غیر حتمی او غیر سرکاري نتایج دی پای کې پی ټی آی ګټلې ده او یو پیپلز پارټي ګټلې ده. نو تر اوسه پورې چې کوم مقابله ښکاري هغه د پاکستان تحریک انصاف او پیپلز پارټي ترمنځ ښکاري لګیا ده. تقریبا 60 لکه آبادي ویل کېږي چې دغه سیمې ده. ولې دومره توجه مونږه ګلګت لا ورکړې ده؟ مشرق ټي وي د سهار نه لګیا دی، کوریج کوي لګیا دی، څومره هم پرایویټ چینلز دي هغه هم دلته ګوري لګیا دي چې هغه ته بس کېږي لګیا دي. مونږ کتلی دي چې وفاقي حکومت ډېر اهمیت ورک. عمران خان صاحب په خپله هم هلته جلسه وکړه، بیا یې نه پس علي امین ګنډاپور صاحب هلته لاړه، هغه هم هلته کې ورته پروت و. ټول کمپین هغه سره مراد سعید صاحب اخره کې لاړه، هغه هم ډېر وخت ورکه، او بیا زلفي بخاري صاحب هم لاړه. موږ کتل چې د اپوزیشن نه مریم نواز بیبي ډېرې زیات هلته جلسې وکړې. بلاول بھټو زرداری صاحب اخري وخت پورې هغه ځای کې و، او چې کله الیکشن کمپین ختمېده نو هغه وخت کې هم هغه هلته و. زلفي بخاري صاحب باندې هغه الزام هم ولګاو چې هغه د کمپین نه پس هم جلسه کړې ده. نو دومره زیات سټیکس اخر ولې انوالو دي؟ د 60 لکو آبادي که موږ د پیښور آبادي وګورو کم سینسز دي د هغې مطابق د پیښور نه هم نیم راځي آبادۍ لحاظ سره. ټیک ده د هغې علاقه ډېره ده او خو دومره وسایل هلته شته دی نه، خو وجه دا ده چې دې وخت کې هلته کې ټول خپل یو پوینټ پروف کول غواړي، دا ثابتول غواړي چې هغوی څومره دې وخت کې په پاور کې دي، څومره هغوی په زور کې دي. حکومت دپاره ظاهري خبره ده هغه به دا ښیي چې مونږ تیر تقریبا سره په 2 کاله زمونږ وشو، 2 کاله او 3 میاشتې زمونږ اقتدار کې کېږي لګیا دي. نو مونږ نه خلک خوشحاله دي او دا وګورئ ګلګت کې خلکو مونږ له ووټ راکړه ځکه حکومت اخوا انتخاب ګټل غواړي. بالکل صحیح. اپوزیشن زکه زور کوي لګیا دی چې هغه دا وایي چې ګوره حکومت اخوا ګلګت کې خلکو ریجیکټ ک زکه مونږ رالو او مونږه دا غځای کې حکومت جوړ ک. نو زکه التا اپوزیشن هم زور کوي لګیا دی. خو اپوزیشن التا کې تقسیم دی. پاکستان تحریک انصاف چې کوم اتحادی پارټیان دي د وخت کې هغه سره فدرل گورنمنت کې دي، د یوې پارټي سټیکس هم په ګلګت کې نشته ری زکه هغه ته میدان صفا دی، هغه ځان لولاړ دي. خو هغه ځای کې جمعیت العلماء اسلام هم ووټ بینک شته، د نمخ کې هغه 2 سیټس په تیر الیکشن کې ترلاسه کړو. هغه ځای کې د پیپلز پارټي هم ووټ بینک شته او پی ایم ایل ان هم ووټ بینک شته. نو چې کوم ان ټي پی ټي آی ووټ بینک ته کم چې مونږ ګورو په پاکستان ډیموکراټک موومنت کې هغه ټول هغه ځای کې تقسیم دی او درې فایده چې دا ظاهري خبره ده هغه به پاکستان تحریک انصاف ته کیږي او هغوی دې نه فایده ترلاسه کولی شي. تاسو ذکر وکړه چې ټرن آؤټ کم دی. ټرن آؤټ ظاهري خبره ده غریزه علاقه ده، دومره آسان کار نه دی چې خلک روزي. خو مونږ کتلی دي سهار چې کله زه راپاڅېدم او چې کله ووټینګ شروع کېده نو پهلنی بلټن 9 بجو بلټن او پرایویټ چینلز باندې او ټولو زنانو ووټرانو مشرانو ووټرانو خبره کوله چې اوس به 9 بجې کېږي او مونږ به ځو او ووټ باچو. نو لکه خلک د هغې ټایم نه د ووټ پته وو. نو هغه ځای کې اویرنس شته، تعلیم یافته خلک ډېر زیات دي هغه ځای کې، تعلیم ریشو ډېر زیات. نو خلک راووتل، خلکو ووټ واچو. ټرن آؤټ څومره دی څومره نه دا خو خیر بعد کې معلومیږي چې کله الیکشن کمیشن د رزلټ نتایج اعلان وکړي دا نه پته لګي. خو خلک راووتل، خلکو ووټ ورکړه، منشور له ووټ ورکړه او که شخصیت له ووټ ورکړه دې باره کې لا سویل و زما وخت ناولي و پته ولګي. خو خلکو څوک هم نه دي خپه کړي. تاسو وګورئ چې پاکستان تحریک انصاف جلسه کوله نو هغوی ته پنډال پوره ډکو، که مریم نواز بیبي وه هغوی ته به هم پنډال ډکو او چې بلاول بھټو زرداري و نو هغه ته به هم پوره جلسه ډکه وه. نو د هغې ځای خلکو د هر چا جلسه کې ګډون کړی دی، هر چا ته ویلکم ویلی دي، هر یو کس یې کلاوډ سره اورېدلی دی، ښه د هر چا پیغام هغوی اورېدلی دی او اوس به پته لګي چې هغوی مهر په څه لګولی دی. د هغې ځای خلکو ظاهري خبره ده څه وعدې هغوی سره وشوې په دغه انتخاباتو کې وشوې. تاسو ته مونږ د صوبې درجه ورکوو. عیني طور باندې صوبه ممکنه ده، نه ده ممکنه، سیاسي بیان دی یا حقیقت کیدی شي دا یو بل ډیبیټ دی. په بخیر دی بیا کله خبرو کو چې کوم ممکن نه ښکاري چې هلته به صوبې وړل شي. خو بهرحال کوشش دا دی چې مونږ د ګلګت چې کوم دی وخت کې سپیشل سټیټس دی هغه صوبې ته راواړو. 60 لکه آبادي ده، بله صوبه به جوړیږي یا نه، د دپاره د راروان حکومت ډېر زیات کلیدي کردار دی. که مونږ آئین ته ګورو نو آئین مطابق که یو سیمه پاکستان سره یو ځای کېږي، ګلګت که پاکستان صوبه جوړیږي، پاکستان کې اوسه پورې ظاهري خبره هغه ډسپیوټډ لینډ دی، هغه شو آزاد کشمیر شو او مقبوضه کشمیر شو. دې باندې زموږ دا کلیم دی چې دا ډسپیوټډ لینډ دی. محمد فهیم صاحب دا ټایم ستاسو خبره خو جاري ده، خو مونږ یو بل اهم خبر خپلو کتونکو ته ورکوو چې د جی بی ایل اے 8 سکردو 2 دا یو اهم حلقه ده. جی بی ایل اے اتما سکردو 2 په دې حلقه کې دا وخت د محمد کاظم کم تعلق چې ایم ډبلیو ایم سره دی 1540 شوټونو سره د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې مطابق کامیابی ترلاسه کړې ده. ورپسې دویم پوزیشن د میاں محمد علی شاه دی د کم تعلق چې د پاکستان پیپلز پارټي سره دی او د 2000
یو سلويخ ټوټونه ترلاسه کړي دي. دا وخت تاسو لا اهم خبر درکو د جی بی ایل اے 8 کردو 2 په حلقه محمد کاظم د کم تعلق چې ایم ډبلیو ایم سره دی 2540 شوټونه ترلاسه کړي دي او په دغه حلقه کامیابی ترلاسه کړي ده د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې مطابق. او په دویم پوزیشن د پاکستان پیپلز پارټي میاں محمد علی شاه د کم چې یو سلويخ ټوټونه ترلاسه کړي دي. یقینا چې وخت په وخت د اپډیټس دا سلسله به هم جاری وي او محمد فهیم صاحب سره به هم خبره ترې کوو. تاسو څنګه خپل خبرو کې ذکر وکړو بیا په 13 مقامي صحافي مونږ ته دا ویل چې دغه د ګلګت بلتستان څنګه چې د خیبر پختونخوا یو روایت پاتې شوی دی چې هر ځل نوې پارټي ته شکم دی ووټ ورکوي او بیا په 13 چې کومه د ګلګت بلتستان روایت دي نو پای کې دا په نظر راځي د مقامي صحافي د وینا مطابق چې کومه پارټي په وفاق کې په حکومت کې وي نو خلک هغه طرف ته زیات رجحان لري. بل طرف ته ګرماګرم یو کمپین چلی د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن بلاول بھٹو زرداری باوجود د دې چې په اقتدار کې عموم چې کم دی په اپوزیشن کې د پاکستان ډیموکریټک موومېنټ باقاعده ملګری پارټي دا او اقتدار کې چې کومه پارټي د پاکستان تحریک انصاف هغه ته یو ټف ټایم هم ورکړو. بهرحال زموږ خبره ترې به رواني په دې کې به تاسو نه تپوسونه هم کو خو الینا شګري دا وخت مونږ سره په ټلیفون لاین موجوده ده کوم چې اینکر پرسن دا وخت په وخت نه مونږه معلومات اخلو کوشش دا کو چې د ګلګت بلتستان د الیکشن متعلق ته معلومات واخلو. अलीना बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं. आप एंकर पर्सन हैं मशरिक टीवी को वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया. बताइएगा जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ रहे हैं क्या कहना चाहेंगी? कहीं वही रिवायत तो दोबारा जो है नहीं दोहराई जाएगी जो पिछले दो इलेक्शंस में जो गुज़िश्ता दो इलेक्शंस थी उसमें जो दोहराई गई कि मुक़्तदिर पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान के जो अवाम हैं वो ज़्यादा वोट दे रहे हैं, और क्या समझती हैं कि इन गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौन सी पार्टी का पलड़ा बारी है इस वक्त? जी ये बड़ा दिलचस्प एक मंजर देखा जा रहा है. अभी भी कबल इस वक्त है कुछ कहना, हालांकि रवायती तौर पे जिस तरह आपने कहा कि वो बड़ा आसान होता शायद जिस तरह गुज़िश्ता इलेक्शंस में देखा जाता था कि जिसकी गवर्नमेंट सेंटर पे है वो यहाँ पे बड़े कन्वीनियंटली बड़े कंफर्टेबली कायम कर लेती थी यहाँ पर हुकूमत. लेकिन अभी जो बात देखने में आ रही है उसमें यही है कि कुछ नहीं कहा जा सकता. बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं कहीं हल्के में जो है, क्योंकि और इसकी रीजन भी जो हम बार बार उसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं वो यही है कि सियासी जमातें और बिलखुसूस अपोजिशन जमातें जो रुझान उनका नजर आया है कैंपेनिंग के पूरे फेज में, जितनी मेहनत अपोजिशन जमातों ने और जितना एड़ी चोटी का जोर लगाया है यहाँ की अवाम को कन्विंस करने के, यहाँ के वोटर्स को कन्विंस करने के हवाले से और अपनी अपनी जमातों को मुतहर्रिक अपने वर्कर्स को मुतहर्रिक करने के हवाले से वो पहले नहीं देखा गया. ऐसे कभी जीबी के इलेक्शंस में उनके इंतखाबात में कभी पहले इस तरह की रिवायत देखी नहीं गई. उसी का रीजन है यही, इसी वजह से हम देख रहे हैं कि आज के रिजल्ट्स में कहीं हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा और उम्मीदवार जो है वो आगे नजर आ रहे हैं, कहीं हमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो लीड लेती हुई नजर आ रही है. मैं चंद हलकों का, क्योंकि अनऑफिशियल अनकन्फर्म्ड रिजल्ट्स ही हैं, मैं चंद हलकों का 3-4 आपको हवाला जरूर देना चाहूंगी और जो ये बड़े बड़े नाम जो समझे जाते हैं. अब जिस तरह हल्का 24 है गांचे 3 का इंजीनियर इस्माइल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक जाना माना नाम है, उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग बड़ी देखी जाती है. उनके अभी तक अनकन्फर्म्ड अनऑफिशियल रिजल्ट के मुताबिक उनको 6206 वोट जो है वो उनके नजर आ रहे हैं, और जो शमसुद्दीन साहब उनके मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके वोट्स 5361 हैं. अब GB 11 आ जाइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमजद जैदी साहब वो एक वाज़े लीड के साथ इस वक्त अनकन्फर्म्ड रिजल्ट के मुताबिक ही वो एक वाज़े लीड उनके पास है 5872 वोट्स के साथ. GB 9 कद्दू 3. अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर उम्मीदवार फिदा नाशाद साहब हैं, किसी जो है तारुफ के मोहताज नहीं हैं और उनको सब लोग जानते हैं. फिदा नाशाद साहब जो है इलेक्टेबल हमेशा से समझे जाते हैं, स्पीकर रहे हैं. फिदा नाशाद साहब को हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से तोड़ लिया था, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की. लेकिन आज वो इलेक्टेबल होने के बावजूद उनके वोट्स अब तक 34 पोलिंग स्टेशन के नतीजे के मुताबिक, नताइज के मुताबिक 2712 वोट्स अब तक बताए जा रहे हैं जो रिपोर्ट हुए हैं. और जो इंडिपेंडेंट यहाँ से उम्मीदवार सामने आए हैं वो है वजीर सलीम साहब जिनके 5117 वोट्स हैं, और पीपल्स पार्टी के वजीर वकार साहब जिनके 917 वोट्स हैं. तो ये जो इलेक्टेबल थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, जिनको जो
जाहिर है हमेशा एक भारी अक्सरियत के साथ हमेशा आगे आते हुए नजर आए हैं। उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करना और यहाँ से क्या वजह है कि इंडिपेंडेंट आगे आ रहे हैं, मैंने एक बात ये जरूर अर्ज की थी एक चैनल पे कि ये इसका रीजन ये भी हो सकता है कि आया कि जो आपके जो एक सर्टेन वोट बैंक तो होता है गिलगित बल्तिस्तान में, एक सियासी जमात का एक वोट बैंक मौजूद होता है, एक ओल्ड वोट बैंक कंसिडर किया जाता है। तो जो नून लीग का अगर वोटर है भी, कोई उसके बयानिए से मुत्तफिक हो या ना मुत्तफिक हो, एक वोटर होता है जो नून लीग का एक रवायती वोटर रहेगा, ट्रेडिशनल वोटर है, कुछ भी हो जाए, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध में वोटर्स होते हैं, हालात जिस तरह भी बदतर हों लेकिन वो उनको वोट जरूर कास्ट करते हैं। तो नून लीग का वोटर जो है वो परेशान जरूर हुआ होगा कि फिदा नाशाद साहब का तहरीक इंसाफ में जाना, वो शायद तहरीक इंसाफ को तो वोट नहीं देगा। बहुत शुक्रिया अलीना शिगरी साहिब, आपने मुफस्सिल तौर पर आगाह किया और मशरिक टीवी को आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया, इंतहाई मशकूर हैं हम आपके। सिंह चे तासु वौरिद चे द गिलगित बल्तिस्तान पर इलेक्शन की यकीनन चे मुक्तदिरा पार्टी कम चे पर इख्तिदार की हुई वफाकी हुकूमत और सर पलास की हुई नो पतिर दो चे कम इलेक्शनों के पागे के दा रिवायत बरकरार पाते शवे दे और ब्या पतिर तेरा डेरा अजीब खबर दादा चे द कम रुम्बी इलेक्शन वज़ीर आला यानी द कम हल्के नागा वज़ीर आला मुंतखब शे उडीर कारूने हम कड़ियो सिंह चे मकामी सहाफ़ी मुंगा तवेलागा पर द्वेम इलेक्शन के द वो ज़रो पज़े 2000 उठूना आखली नु यकीनन चे दल तके द गिलगित बल्तिस्तान द खल को यो अहम अड़ख चे कम दे मख तराजी ने चे कम पार्टी पर इख्तिदार की व्यागा उड़ान दीजी दा वक्त तासुला यो बल अहम खबर दरकौ चे पस्करदू टू के चे कम मोहम्मद अली शाह दे आगा वो ज़रा यो सलवीख तो टूनो सर द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर द्वेम नंबर दे उमदा शांति द MWM सरक तालक लरुन के मोहम्मद काजिम वो ज़रा 15 सलूर देर शुटून सरा दगा हल्का के कामयाबी तरलासा कड़े दा मोहम्मद फ़हीम से तासु डेरा ज़्यादा मेहरबानी तासु द रोज़नामा मशरिक रिपोर्टर और सरा द मशरिक TV सीनियर एंकर पर्सन ये मुंगला द वक्त राकोलो द खबरों को लो मुंगसरा द शामिल दो डेरा मनना यकीनन चे द गिलगित बल्तिस्तान काल 2000 द इलेक्शन और पदी के द सहारा दा से वक्त प वक्त लाजा पलाजा अपडेट्स मुंगा तासु तदरक दा खसूसी परवाना तासु गुरे और मुंगा व कोशिश दा को चे लाजा पलाजा द गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजों न उमम तासु खबर को तासु मुंगा सरे उस पर आतलून की बुलेटिन के बोम मुंगा पर तफसील जरा द गजे दन चे कम खबरों मुंगा तरलासा शिवी दी मकामी सहाफ़ियानो चे कम खबरों मुंगा तराली गली दी गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजों दरातलो चे कम सिलसिला दा देना बवक्त मुंगा तासु खबरों यकीनन चे पहरा अगा लाजा के पहरा अगा लम्हा के कब्जे के चे द उलस द अहमियत खबर की गई या द इलेक्शन मौक़ई या बल सदा से मौक़ई नो मशरिक TV तासु लाजा पलाजा खबरें यो दमा बाखलो अगे न पस पा बुलेटिन के द नूर खबरों तफसीलों तासु लदर को मुंग सरो से।